الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نزير له ولا معين معاون له ثم نشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وأتقانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د محرم الحرام میاشت شروع ده. نن اتم تاریخ د محرم دی. اسلامی میاشتو کې یو عظمت او شان والا حرمت والا میاشت ده. بلا تمهید بنیادی یو څو خبرې کوم. وخت نهایت مختصر دی. کوشش بدای چې د موضوع مناسبت سره خبرې وشي او الله په هغې باندې مالا او تاسو له د عمل توفیق را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کو. خدا سے نوا چې الله بس هغه د په سر باندې د نبوت تاج واچو او عزت وی نبی کې داسې نوا، بلکې الله د تمام انسانانو قلوب د هغو زړونه هغه وکتل. لکه حدیث مضمون دی: ان الله نظر فی قلوب العباد
فوجد قلب محمد صلی الله علیه وسلم خیر قلوب العباد. الله د تمام خلقو د قلوب جایزه د هغو د زړونو جایزه واغسته، په هغې کې افضل اعلی برتر اوچت هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه وموندو. هغه منتخب کو د نبوت دپاره، د رسالت دپاره. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت وکړو، 30 کاله 14 کاله مکه مکرمه کې او 10 کاله مدینه منوره کې. د دې په نتیجه کې الله د الله حبیب لا داسې ملګري ورکړل چې هغې مثال نه ملاویږي. لکه څنګه چې پیغمبر اعلی و، لوی شان و، داسې د هغه ملګري هم اعلی و، داسې د هغه شاګردان هم اعلی و. په دغه شاګردانو کې بعضې داسې وو چې هغه لږ ډېر مخکې تلي وو په خیرات کې، په کارونو د نیکو کې، او بعضې لږ د هغې نه وروسته وو، درجه مرتبه د هغې هغه شان او عظمت ټول یو شان دی. موږ د ټول مکرم دي، موږ دپاره ټول قابل قدر قابل احترام دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه صحابو کې د الله د حبیب کورنۍ، د هغه د کور خلک، د هغه آل اولاد هغه هم شامل وو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی 4 لوریانې او 3 زامن، دا ډېر لوی مقام والا خلک وو. د دې شان ولې اوچت نه و؟ دا د الله د حبیب بچي و که نه؟ دا د الله د حبیب د وینې، هغه د وینې نه پیدا انسانان وو، د الله د حبیب د بدن نه پیدا شوي خلک وو. د دې تعلق د الله د حبیب سره و، صلبي تعلق و. د دې تعلق هغه د وینې د رشتې و، د دې عظمت هغه ډېر لوی و. په دغه اهل بیتو کې د الله د حبیب لور ده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها. د هغې زوی دی، زامن دی، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. د دې ځان له یو شان دی، د دې ځان له یو مقام مرتبه ده. د هغې فضایل چې کله محدثین ذکر کوي، په هغې باندې کتابونه لیکلي شوي دي، په هغې باندې تصانیف د پاسه تصانیف شوي دي. ځکه عام خلک نه وو، د الله د حبیب بچي وو، د هغه نوسي وو، او داسې نوسي وو چې هغه ورسره ډېره مینه ساتله. یو روایت ورته بیان کوم، وخت ډېر مختصر دی. یو روایت چې حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حسین منی، حسین زمانه دی. من احبنی، څوک چې ما سره مینه کوي نو دی به حسین سره مینه کوي، او څوک چې ما سره بغض ساتي نو دی به حسین سره بغض ساتي. د هغې مقام ډېر لوی و. د الله نبي به په مونځ دوران کې په اوږو باندې هغې کینولي وو. دې نه اوچت مرتبه به بل څه وه، خو د دې نه هم یو اوچته مرتبه شته د هغې. دا خو د الله د حبیب سره د هغې د وینې تعلق و که نه، د رشتې. خو یو رشته د دې نه هم اوچته وه، هغه رشته هغه د صحابیت وه. دا هغه شخصیاتو چې دی د الله د نبي اهل بیت هم وو، خو د هغې نه زیات دی د الله د نبي صحابه وو. د صحابو مرتبه هم دی ته حاصل وه. نو نور علی نور شو، 2 درجې دی ته میلاو شو، نور علی نور شو. که صرف د وینې رشته وه نو هغې باندې بیا کار نه کېدو. د وینې رشته خو ابو جهل هم وه، د وینې رشته د عتبه د شیبه د دغې خلکو هم وه. د ابولهب غونته کې بدبخته چې د الله د حبیب سکتره دی، د هغه هم د وینې رشته وه.
خو د دې تعلق هغه د صرف د رشتې نه و، د دې تعلق هغه د صحابیت و. دا ډېر لوی مقام و. د الله د نبي اصحابو که نه، په هغې باندې دوی ته مقام ډېر لوی میلاو شوی و. د جنت سرداران دي. او ګوره کله چې د الله د حبیب د سینې سره د زړه سره نږدې وو، نو د صحابه هم مقربینو کې وو. صحابه به هم دوی سره مینه کوله، ولې نسبت یې اوچت و که نه. صحابیت درجه هم ده، د الله د حبیب د بچو په نسبت کې هم شامل دي. نو 2 درجې دي، لہذا صحابه هم په هغه حساب سره مقام او د هغې تعظیم هغه کوي. یو روایت کې راځي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو بل سره تو مې وشو یو وخت کې. د ماشومانو نوجوانانو، ځکه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په 4م کال د هجرت پیدا شو، او دی د 7 کالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتېږي. نو د کم عمر والو، ابن عمر صاحب د ده د هم عمرو، د یو بل سره لګیاو، او په هغې کې د دوی خبرې تیزې شوې. خبرې حضرت حسین ورته فرمایي، اے ابن عمره، اے عبدالله، ته ما سره جنگ مه کوه، ته خو زما ستا پلار زما د نیکه غلام دی، ستا پلار هغه زما د نیکه غلام دی، ته ما سره ولې لګیا یې؟ د ډېر خفه شو حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه. راغلی پلار ته وایي، بابا وایي ما ته حسین داسې ووایي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه رانیغ شو، وی داسې درته ووایي؟ وی آو. وی چې دا یې درته ویلي دي، ته ورشه او ورته ووایه چې ما ته لیکلي را چې زه د هغه د نیکه غلام یم، دا ما ته لیکلي پکار دي. دا خو ما لپاره ډېر لوی مقام دی چې حسین رضی الله تعالی عنه هغه ما ته د خپل نیکه غلام ووایي. دا خو ما لپاره د فخر مقام دی چې زه د الله د حبیب غلامي هغې کې شامل یم، د هغه په غلامانو کې زما نوم شامل دی. دا خو ما لپاره فخر دی. یو ځل تقسیم کېده، عمر رضی الله تعالی عنہ وظایف مقرر کړي د اهل بدر دپاره. هغې کې د نوجوانانو دپاره هم وظایف مقرر کړل. کم چې ماشومانو نوجوانانو د هغې دپاره هم پیسې کېښودې. عام ماشوم لا، عام هلک لا 1500 روپۍ وي، او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لا 2000 روپۍ کېښودې. ده ته به 2000 میلاویږي. هلکانو عبدالله صاحب پلار ته ګیله کوي، بابا ولې زه د هغه نه کم یمه، زه د هغه نه په څه کم یمه چې هغه له تا 2000 روپۍ وظیفه مقرر کړه، ما له 15. یو روایت کې راځي 1000 روپۍ دی نه مقرر کړه. ای بچې وې د هغه نیکه زمانه اوچت و، د هغه د نیکه زه غلام یم، د هغه پلار زمانه اوچت، نو ته د هغه نه څنګه اوچت کېدی شي؟ خو بهرحال دا هغې فضایل هغه ډېر دي چې په هغې باندې مصنفین شروع شي، تصنیفات نه ختمیږي، د لیکونکي قلمونه هغه وچ شي، د هغې هغه تعریفونه، د هغې هغه صفات هغه به شروع وي. خو د دغې په شا، د دغه تعریفونو په شا، د هغې د مدې په شا کې زمونږ د ملک بالخصوص او د عام دنیا روافض هغې چې کله د دغه حضراتو مدح بیانوي، د حضرات حسنین کریمین مدح بیانوي، نو د هغې په اړ کې هغوی د اصحاب رسول شتم کوي، هغې پسې سب و شتم په هغې باندې لعن طعن کوي. د هغې مرتبه ځان له ډېره لویه ده. حضرت حسین
رضی الله تعالی عنہ لوی مقام دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ لوی مقام یو ځل یو عالم نه چا تپوس وکړو فاطمه اوچته ده که عایشه رضی الله عنهما اجمعین کم یو پکې اوچت ده هغه چا نه چې تپوس کېږي هغه وایي اوچت پکې کوای چې ښځه د الله د حبیب بیبیانو په نسبت کې ده نو هغه عایشه ده اوچته د حبیب بیبي ده او کوای چې فاطمه نو هغه د علی رضی الله تعالی عنہ بیبي ده نو د الله د حبیب د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیبي او اوچته ده د علی رضی الله تعالی عنہ بیبي په لاندې ده او کوای چې لور نو فاطمه د حبیب صلی الله علیه وسلم لور ده او عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه صدیق اکبر لور ده رضی الله تعالی عنہ نو په دغه نسبت ته دا اوچته ده عجیبه جواب ورکړ خو بهرحال د صحابو د هغوی باندې تبرا کول په هغوی باندې لان تان ویل دا د مسلمان کار نشي دا د مسلمان وتیره نشي کېدی یو کلمه ویونکی هغه به څنګه د الله د حبیب ملګرو پسې بد رد ووایي هسې کېدی نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و که نه موږ ته خو الله او د الله حبیب یو حد ایښی دی موږ ته یو سرحد ایښی دی مقرر کړی چې د دې سرحد نه به اخوا نه ځي د پاکستان خپل سرحدات دي د ایران خپل دي د افغانستان خپل دي او د انډیا خپل دي او د چین خپل سرحدات دي که دغه سرحد نه اخوا ځي نو هغه ملک والا دي نوي ګرفتارۍ دي ته ولې دې خوا بغیر د ویزې راغلی تا سره ویزه نشته او ته راځې نو ما ته او تا ته الله د الله حبیب یو سرحد ایښی دی یو لیمټ یې راته ایښی دی چې دې نه اخوا به د صحابي باره کې نه ځي د صحابي په باره کې به د دې نه اخوا نه ځي که د هغوی باره کې ته خوله کولاوې نو مدح بیان کا تعریف بیان کا خو یاد ساته د هغه باره کې بد ردونه وایې د هغه باره کې غلط ګمان رانولې د هغه باره کې غلط سوچ رانولې ځان به د ایمان نه خارج حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله فی اصحابی اې د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ زما د صحابه باره کې لا تتخذوهم من بعدی عرضا زمانه بعد د غشو نشانې مه ګرځوئ دا نه چې زه وفات شمه زمانه بعد تاسو هغوی پسې بد رد شروع کوئ تاسو هغوی پسې سب و شتم شروع کوئ داسې به نه کوئ من احبهم فمن احبهم فبحبی احبهم د مینې معیار ذکر کوي د ایمان معیار څه دی استاد لپاره چې ستا مینه ما سره ده ته وایې چې زه د الله حبیب سره مینه کومه فبحبی احب نو ستا د مینې پته به هلې لګي چې ته د هغوی سره مینه کوې چې د هغوی سره دې مینه یي نو ګویا کې دا ستا زما سره مینه ده نو هغوی سره دې ځکه مینه شروع یو تن چې چا خوښي او د هغه څوک محبوب وي د ده به لازما هغه خوښیږي خو چې یو تن د چا نه خوښه او د هغه محبوب وي نو د ده به هغه بدې شي که نه الله حبیب فرمایي چې ما سره مینه وي نو صحابو سره به مینه کوي او چا چې زه نه یم خوښ چا چې زما سره بغض وي فببغضی ابغضهم نو د زما د بغض د وجې نه هغوی سره به هم بغض ساتي د صحابو سره به دغه تن بغض ساتي یاد ساتئ د صحابو په باره کې که ته وایې چې زه وګورم چې د هغوی زندګي څنګه وه بنیادی خبرې کوو تفصیل ته نه ځو وخت ډېر مختصر دی ته وایې چې زه د صحابو کردار وګورم ته وایې چې زه د صحابو تاریخ وګورم د هغوی سیرت نه باخبر شم نو ته به د انسان کتاب له ګوتې نه وړې په دې کې ته به دې کې د مورخینو کتابونه نه رالې ته به دې کې د تاریخدان کتاب ته نه ګورې ته به دغه ځای کې د الله کتاب ته رجوع کوې
ستا منبع په دغه وخت کې د الله کتاب وي قرآن را واخله قرآن د هغې باره کې چې کم بیان کوي هغه وګوره هغې مطابق خپله عقیده د صحابي په باره کې جوړه کړه قرآن کې الله ډېر واقعات بیانوي د صحابه کرامو باره کې د الله د حبیب حالات زندگی غزوات د هجرت حالات په صورت ال عمران کې رب د صحابه باره کې چې هغوی د الله حبیب سره غزوه احد ته تللي دي او په غزوه احد کې صحابه د الله د حبیب ملګرتیا د هغه سره جهاد هغې کې شامل وو دا لږ تیز کوي زما مړی کینی دا بیان کول څه آسان خو نه دي دلته کې ما مړی کینی دی اواز راته کم کی د الله د حبیب سره ناس خلکو په جهاد کې شامل وو خو دغه ځای کې د هغوی نه یو ډېر لوی فحش غلطي شوې ده ډېره لویه غلطي ته شوې ده چې د الله حبیب یو امیر مقرر کړو هغه ته وایي په دغه ځای به ته کښېنې ته به دغه دره کې کښېنې او د دې نه به خوځې نه او هغه سره 50 تنان د صحابو شامل شو 50 کسان صحابه هغه سره کېنول جهاد شروع دی فتح ملاو شوه دغه صحابو چې وکتل چې فتح خو ملاو شوه لہذا مونږ له اوس په کار دي چې مونږ دلته نه کوز شو مونږ د دې درې نه کوز شو صحابه را کوزیږي لګیا دي امیر صاحب ورته وایي چې تاسو ته نبی علیه الصلاة والسلام نه ویلي چې نه به کوزیږئ تر څو چې د امیر حکم نه وي زه درته وایم چې دې ځای کې کښېنئ هغې کې بعض ومنله یو څو تنانو باقي هغې وی چې مونږ ته د الله حبیب ویلي و چې تاسو به هلته ناست د هغه مطلب چې فتح ملو شي فتح پورې به تاسو نه کوزېږئ نو فتح ملو شو کافران تختې لګیا دي لہذا مونږ اوس کوزېدی شو امیر صاحب ورته وایي چې کوزېږئ ما زما حکم دی او بهرحال هغوی دا ونه منو هغوی را کوز شوي دي شاته نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه دی هغه چې وکتل چې هغه دغه خالی ده او په هغې باندې حمله کیدی شي هغه لاندې یو نیر دی اوس وچ دی هغه نیر په کناره داسې لاندې ویښ کې هغه رالی او دې غر ته دې درې ته راتاو شو او بر راوختو دغه ځای 9 هغه شهیدان کړل ټول او بیا را کوز شو میدان د احد ته او هلته کې اویا صحابه هغې شهیدان کړل چې صحابو دا وکتل چې کافران راغله دوی منډه وواله وتښتېدل دی روان دي تخته کوي او قرآن وایي استزعدون ولا تلون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم کله چې تاسو منډې والې کله چې تاسو تښتېدئ والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته موجودو هغه ورته وی چې راشئ هلمو الی عباد الله اے د الله بندگانو مال راشئ مه تښتېږئ او انا النبی لا کذب انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب زه داسې نبي یما چې زه ډېر رښتینی نبي یما او زه د عبدالمطلب په اولاد کې یما نو یو خو نبي یما دویم د عبدالمطلب په اولاد کې یما نو عبدالمطلب اولاد او نبي شا نه کوي تښتي نه ای زما ملګرو راشئ خو تاسو په شا باندې نه کتل روان وئ منډه مو واله هلته نه غلطي وله که نه وه قرآن یې ګواهي کوي چې دغه صحابو نه ډېره لویه غلطي شوې وه خو یاد ساتئ کله چې قرآن بیا حکم لګوي
دا واقع چې مکمل الله بیان کی اخره کې الله یو سټمپ لګئی آخري چې کومه کاروایی مونږ ته اورئ نو الله وایي چې ما دغه خلک دا چې کومو خلکو نه کومو صحابو نه دغه غلطي شوې وه دا ټول ما معاف کړي دي لقد عفا عنهم لقد عفا الله عنکم الله وایي ما دا ټول بخلي دي دوی ته ما هر څه معاف کړي عفا معنا چې د سره د دوی دا ګناه الله د ګناه کې شمیرلی نه عفا هغه معافی ته ویلی کېږي چې یو تن یو ګناه وکړي او هغه چا چې چا سره یې کړي هغه وایي چې د سره دې ته زه ګناه نه ویم الله فرمایي عفا عنکم ما تاسو نه هر څه معاف کړي نو اوس ته راشه اوس ته فیصله وکړه ته د خپل ایمان خپل ستا کې چې کوم دنده ایمان دی ستا په قرآن ایمان دی ستا په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دی په الله دی ایمان دی په صحابو دی ایمان دی ته دغه ایمان خپل ځان سره وتله ته د خپل ایمان جایزه واخله او چل لږ ته زه ښیمه ته وګوره چې ته د دغه صحابو چې قرآن د هغوی صفایي بیانوي قرآن د هغوی عظمت د هغوی شان مرتبه مقام بیانوي آیا ته د هغوی مقام د قرآن په نظر کې ګورې او که نه د یو مورخ په کتاب کې ګورې ته د هغوی صحابو د دغه الله د حبیب د یارانو تاریخ هغه د یو رافضي هغه د یو ګنده نسل والا د مردار نسل والا د شیعه د رافضي په کتاب کې کاغذان ته دیوبندی وی خو چې کتاب د رافضیانو په شان لیکلی نو یاد ساته دا دیوبندی نشي کېدی دا خو دیوبندی پرې د سره مسلمان نشي کېدی چې هغه د صحابو باره کې دا نظریه ساتي که ته هغه ته هر څه نوم واخلې قرآن د هغوی باره کې فیصله کوي قرآن د هغوی باره کې فیصله کوي رضی الله عنهم الله وایي زه د هغو نه راضي یمه نو چې رب فیصله وکړه اوس ته څوک چې د هغوی د رب په فیصلې اوس ته فیصله کوي او چې څوک د رب په فیصله باندې خپله فیصله کوي نو رب وایي ومن لم يحكم بما انزل الله عجیبه قرآن دی الله آیتونه یو بل سره لګوه او خوند ترې نه اخله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک او څوک چې فیصله نه کوي په هغه کتاب انزل الله چې رالیږلی دی الله الله د اسمان نه رالیږلی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې قرآن باندې فیصله ونه کړه دی وایي فلاني صاحب لیکلی دي چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغه چې نو هغه د لوی لوی عهدې خپلو اقرباو له ورکړې وې دی وایي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه کې دا غلطیانې وې دی وایي فلاني صحابي کې دا غلطي وه فلاني صحابي کې دا کوتاهي وه دی فلانی صحابي داسې و فلانی صحابي داسې و ام المؤمنین صدیقه کائنات عایشه رضی الله تعالی عنها داسې وه هغه زبان درازه وه نو دغه تن باره کې د رب قرآن فیصله کوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دینه لویه فتوه نشته ستا د مفتي به څه فتوی ستا د ملا به څه فتوی د رب فتوه واوره رب وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دغه تن کافر دی او قرآن بل ځای کې وایي لیغیظ بهم الکفار شپږیشتمه سپاره کې رب فرمایي لیغیظ بهم الکفار
دې لپاره چې صحابه عظمت بیان کا، د صحابه شان بیان کا، د صحابه مرتبه او تعریف کا، د دې هغه مقام درجه سیرت بیان کا. نو چې صحابي په مقام باندې د صحابي په تعریف باندې او مسلمان ځان مسلمان بولی او دې په خفه کېږي، دی وایي نه دا خو تاریخ لیکلی دی، دا صحابو کې موجود و، هغوی کې دا معاذ الله معاذ الله معاذ الله دا ګناونه موجود و، دا تاریخ لیکلی دی. نو قرآن وایي لیغیظ بهم الکفار، دغه سړی دا کافر دی. او دا فتوه د امام مالک هم ده. امام مالک رحم الله د دې آیت په ذیل کې مفسرینو لیکلی چې څوک د صحابو په شان کې څوک د صحابو په شان کې ګستاخي کوي، دغه تن دا د ایمان نه خارج دی، دغه تن کافر دی. زه تاریخ نه منم، زه د قرآن د فیصلې زه د قرآن د فیصلې د منلو مکلف یم. ما ته د قرآن فیصله ده که نه؟ دې نه اوچته فتوه د بل چا وایي. قرآن ویل یغیظ بهم الکفار، دې لپاره چې غصه کي په دې باندې کافر. کافر د صحابو په شان غصه کیږي، د صحابو په مقام باندې دغه کافر غصه کیږي چې صحابو شان بیانیږي. او ګورئ څه عجیبه غونته کې خلک دي زمونږ د ملک، ایمانونو ته بنده حیران شي دا څنګه مسلمان دی چې د هغه د مشر ته یو خبره وکړي چې ستا مشر کې دا غلطي وه او هغه کې موجودي، هغه کې یو غلطي بدعت پکې، په هغې کې یو غلطه خبره ته د هغې بیان وکړه او ته بیا وګوره چې تا باندې څومره ډزې کېږي، ته بیا د هغې د غشو نشانې ګرځې او که نه تا پسې دا خلک رالګي لکه د سپو غونده کې او که نه لګي. خو چې کله د الله د حبیب د یارانو ګستاخي کېږي، کله د الله د حبیب د ملګرو په شان کې بد رد ویلی کېږي، نو بیا خاموشي ده. بیا وایي دا خو تاریخ لیکلی دی. نو دغه تاریخ راواله او په ناله یې کیوله، دغه تاریخ راواله او دا اوس وځوه. قرآن تاریخ موجود دی مونږ ته، د قرآن فیصلې مونږ ته موجود دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا واتوبوا الیه.